په ځمکه باندې څلور کسان بې دردۍ سره ووژل شول. څنګه عزتمنو راځئ مینهوال موږ د ویډیو تر اخره پورې وکړو چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې بې ګناه خلکه وژل کېږي چې نن څنګه عزتمنو په سیالکوټ کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده په معمولي ځمکه باندې. عزتمنو ځمکه د پټۍ والا اخیستې وه، د دې نه مخکې چې د چا ځمکه وه هغه په بل چا باندې یعنې خرڅه کړې وه، خو عزتمنو د دې نه هغه یعنې 3,000 بې جبې شو. دغه مالک ته ځمکې پیسې ونه رسېدلې، خو عزتمنو چې ده په چا باندې خرڅه کړې وه هغه کس په میخکي باندې عزتمنو خرڅه کړې وه، پیسې پرې راغوستې وې. چې کله دې ته نه ځمکه راواپس کړه نو ده ټول کېنول، ویې ویله چې ته د دې کس نه خپلې پیسې واخلم او سبا به یعنې زه خپله ځمکه به اړم. خو عزتمنو دغه مالک چې دی مالک خپله غاړه خلاصه کړله او په سبا باندې راغلی خپلې ځمکې ته یې ټیکټر راوستو، چې څه ټایم کې ټیکټر راوستو چې کوم کسانو چې پرې پیسې ورکړې وي هغوی یې راولګېدل او هغه مالک او هغه چې کوم کس له پیسې ورکړې وي عزتمنو هغه یې راونیولو او بې دردۍ سره یې ووژلو. ورته ویې ویله چې ته ولې داسې غلط کارونه کوې، ولې په دې غلطو طریقو د خلکو نه پیسې خورې. عزتمنو په دې کې عزتمنو دوه کسان د یو سایډه مړه شول، دوه کسان د بل سایډه مړه شول. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې داسې غلطه ځمکه هېڅکله مه اخلئ، خدای مه کړه الله مه کړه دغه شانتې واقعه به درته مخې ته ودرېږي. د دې نه مخکې اول ګوره چې آیا دا ځمکه صفا ده او که نه ناولې ده، ځکه عزتمنو چې په خپلو پیسو باندې بیا به شرمېږي او دغه شانتې په خپلو پیسو باندې به مړه کېږي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.